أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتتسلوخ نمبر آیات تی سورة النساء پنزم سپارہ. ان الله بشک الله تبارک و تعالی لا یغفر بخن نکوی الله تبارک و تعالی ان یشرک چې شرک وکړی شي به د دغه الله تعالی سره ويغفر او بخنه کوي الله تبارک وتعالی ما د هغې ګناهونو دون ذالک چې کم وي د دې شرک نام لمن یشاء هغې چاته چې اراده وکړي الله تعالی ومن یشرک او هغه څوک چې شرک وکړي بالله الله تبارک وتعالی سره فقد افترا اثما عظیما بس په تحقیق سره اوی تړل په الله تعالی باندې اثمن عظیما لویه ګناه افترا یې وکړه د لویې ګناه افترا یې وکړه. نو دوستانو شرک او کفر شرک د الله تعالی په ذات کې د الله تعالی غوندې بل ذات منل ټیک شو د الله تعالی غوندې صفتونه بل چاله ثابتول دغه شرکی ټیک شو. که اوس په دغه ضمن کې ته د زیارت قدر کې یا د ولی قدر کې هغه په دنیا کې حیات ته یا په قبر کې دی یا د یو عالم قدر کې یا د مور و پلار قدر کې یا د یو نیک صالح انسان قدر کې نو هغه ته خو ته نه خدای وایي او نه خدایي صفات هغه له ورکې بلکې د هغه قدر په دې خاطر کې چې د الله پاک نیک بنده دی د الله پاک عبادت یې کړی دی د الله پاک بړایي بیان کړې ده نو دا شرک او کفر نه دی. ځینې خلکو خو دا شرک دې ته هم را جوړ کړی دی چې که بوټانو ته ټیټ شوي چې لاړې مشرک شوي نو دا شرک د الله پاک ذات دومره راوړوکی کېدل نه دی پکار. دوستانو شرک معنا خلک غلطه کوي په غلطو باندې خلک روان دي الله ټولو ته هدایت وکړي او کفر معنا پټول یعنی د نبی علیه السلام تعلیمات پټول د هغې نه انکار کول دې ته کفر ویلی کیږي. دغې وجې نه رب العالمین فرمایي زه شرک نه بخم چې توبه څوک وباسي د ځنکدن نه مخکې شرک هم معاف کوي خو همداسې شرک نه معاف کیږي چې وایي چېرې توبه یې مو نه ښه همداسې معاف شو نورو ګناهونو امکان شته چې الله یې معاف کړي خو د شرک امکانات نشته او چې څوک شرک کوي دا په الله لویه ګناه تړي. انبیاء کرامو له غیبی خبرې منل انبیاء کرامو ته علوم منل دا شرک نه دی بلکې دا تعلیمات اسلام دي. دا رب العالمین ښایي چې ما په بندګانو کې داسې هستی ما در لېږلي دي چې هغوی ما د ډېر څه نه خبر کړي دي ټیک شو. نو ډېر کله ته موږ داسې وګورو چې انبیاء کرامو له خلک یو شی نه مني او بیا یې خپلو مشرانو له مني چې هلته داسې و دلته داسې کرامت و هلته داسې بزرګي و نو هلکه دا بزرګي خو موږ د اولیاو له منو که نه. صدق الله العظیم.